د امریکې په یو ریاست کې یو ځل یو ښځې یو بار یو ښځې د خپل زوی خلاف په عدالت کې مقدمه پیش کړه. د امریکې ریاست هغه ریاستونه او هغه عدالتونه د انصاف دپاره ډیر مشهور دي او هغوی کې زر زر کیسونه حل کیږي او واقعي د هغوی قانون زر جای وقوع ته رسی او د دادرسی دپاره رسی. دې کې شک نشته ځکه د دنیاوي نعمتونه هلته زیات دي، ځکه هلته بعض انصافونه زیات دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې هغه هر اعتبار سره اعلی دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه د مسلمان نه اعلی دي. نه داسې واقعات د ظلم او داسې عجیبه واقعات چې هغې کې د حقوقو رعایت نشته، هغې کې د مشرولۍ خیال نشته، هغې کې د رورولۍ خیال نشته، بعضې عزیزولۍ هغې کې خیال نشته. نو مقدمه مور د خپل زوی باره کې عدالت کې دایر کوي او داخلی مقدمه څه ده؟ زما زوی ماله ټیم نه راکوي، زما لخت جگر چې د چا پرتوک د مور صفا کړي، د چا خڼي د صفا کړي او د چا ټایلټ او باتروم او ټټۍ د صفا کړي، د چا ګنده خپې د وینځلي، د چا چخنې سترګې مور پاکې کړي، د چا ګنده ویښته مور زلفان هغې له جوړ کړي، د چا د بدن تن مندن د چا دپاره قربان شوي، د چا ګټلې شوي پیسې په هغه باندې خرچ شوي. زما دا زوی ماله ټایم نه راکوي. دنیا کې هر انسان مینه محبت غواړي. انسان په چرګم مړیږي، په دالم مړیږي. خوراک سکاک ټایمي ذایقه ده، وقفه او محدود ذایقه ده، لږ ټایم دپاره خوند کوي. بیا انسان د دې د وقفې نه خوند نشي اغستی. که ډېره روټۍ دې وخوړه وروسته به پریشانې. مینه محبت داسې څیز دی چې څومره انسان ته ډېر خوشحالیږي، څومره انسان سره زیات خوشحالیږي، انسان ته سرور او خوشحالي ورکوي. خصوصا نسبي رشتې، خصوصا د وینې او د خون رشتې، دا انسان ډېر خوشحالي ورکوي. دا د دې په ناګوارۍ او په نفرت پیدا کېدلو سره انسان د تعصب شکار کیږي، انسان د نفرت شکار کیږي، انسان د دشمنی شکار کیږي او انسان په بدن کې بیماری پیدا کوي. خوشحالی د انسان بیماری ختمي او عزتمنو بدزنی، شک او جنگ جګړې او ملامتی او نفرتونه د انسان بیماری پیدا کوي. نو مور اعتراض کوي، مور کیس دایري، زما زوی ته زما دومره سفارش دی، زما دومره درخواست دی یا زما دومره حکم دی چې کم از کم زما زوی دی په 24 घंटों کې 5 منټ وخت مال راکړي. 15 منټه دی زما کمرې ته راځي. ښځې اعتراض وکړو چې زما مرتبه زما د زوی په نسبت باندې د سپی نه او د سپي نه هم کمه ده، د پیشو نه هم کمه ده. عدالت تپوس کوي چې ولې د سپي نه څنګه ستا مرتبه کمه ده؟ ستا زوی تا سره څه سلوک کوي؟ وایي زما زوی خپل سپی ساتلی دی، په کمره کې هغې له ځای ورکړی دی، خپل بستر باندې ځان سره هغه کله سملی او کینی، په خپل لاس باندې هغې له خوراک کله ورکوي، په خپل لاس باندې دا خپل سپی لمبی. تاسو انګریزان کتلی دي، دا یو عام خبره ده نن سبا. هغې له ټایم ورکوي، د هغې علاج له ټایم ورکوي، د هغې لمبا له ټایم ورکوي، د هغې خوراک له ټایم ورکوي او هغې سره د ګپ شپ دپاره هم ټایم ورکوي. 2 घंटे 3 घंटे دا صرف ورځ کې سپي له ورکوي. زما دپاره ټایم نشته، لہذا زه دې نتیجه باندې ورسېدم چې زما مرتبه زما د زوی په زړه کې د سپی نه هم کمه ده او دقسې ماته ښکاري. او ظاهره خبره هم داسې ده چې زناور له ټایم ورکوي، مور له ټایم نه ورکوي. زناورو له طوطیان د کور کې ساتلی دي. زمونږ مسلمانانو کې هم دا عمل شروع شوی دی. بچې کونترو له ټایم ورکوي، کونترې الوځي، هغې له ټایم ورکوي. د کونترو دپاره دانه د فلانی بازار نه راوړي، کونترو باندې خپلې ذاتي پیسې خرچ کوي. داسې کسان موږ کتلی دي چې قیمتي خوراکونه په سپو باندې او دا شان په پیشوګانو باندې او په کونترانو باندې او په مارغانو باندې قیمتي خوراکونه کوي او خپل مور له څه نه راوړي. خپل هم خواره خوله نیولي، په ځان باندې هم خرچه نه کوي. ما کونترې ساتلي،
او سوچه غوړي په زناورو باندې خوري، په څاروو باندې او په دې سيزونو باندې، او کوچ ورکوي، کوچ په لاس کې دانه ورکوي مارغانو له، او د مور مخې ته پلیټ نږدي چې مور آواز کوي وی بیا سپی آواز وکړو، او بیا چنګي چنګه چنګي خیچي. عجیب عجیب القابات موږ له داسې مسایل راځي خلک بیانوي. میندې په جړا جړا سرو سرو سترګو باندې ګیلې کوي. امریکي حالات دادي، امریکي نو هغه ښځه وایي لہذا زه حکومت وقت ته او جج صاحب ته درخواست کوم چې زما زوی باندې لازم کی چې د ورځې 15 منټه زما دپاره راکوي، ما سره کینی، سپي له وخت ورکوي ما له نه راکوي. جج صاحب سوچ و فکر شروع کو چې د ښځې خبره ومنو که د بچي. د هر انسان د زړه آواز دا دی چې د ښځې خبره دې ومنلی شي، د بوډۍ ابۍ خبره دې ومنلی شي، د دې دادرسي دې وشي، د دې په مینه محبت باندې د دې علاج وشي. دې ته د 15 منټه سرور هېڅ شیز نه دی. د دشمن نه هم سړی تمه لرلی شي، یو دشمن ته هم سړی 15 منټه سوال وکړي چې خیر دی زه تا ته سوال کوم، یو 15 منټه ماله محبت راکا، یو 15 منټه ماله سرور خوشحالي راکا. امید دی چې دشمن نه هم سړی دا خواهش وکړی شي، او امید دی چې هغه هم دله وخت ورکړی شي. هی هی بادشاہ وقت، جج د زمانې، جج د عدالت فیصله کوي چې مور بیبي بوډۍ ابۍ ستا خبره ناروا ده، ستا خبره د منظورېدلو قابل نه ده. ولې؟ ځکه چې دا زمونږ د ملک قانون دی چې کم سړی کم الک د 18 کالو عمر ته ورسي دا خود مختار دی، دی باندې د مور آواز نشتا، دی باندې د پلار آواز نشتا، دته د خپل ژوند د تیرولو مکمل اختیار دی. لہذا که ستا زوی غواړي تاله 15 منټه ټایم په خپل مرضۍ سره درکوي، صحیح ده، موږ یې منظورو، موږ هم ورته سوال کوو. خو که ستا بچی تاله په خپل 24 ګنټې زندګۍ کې 15 منټه درکولو دپاره جوګه نه دی، راضي نه دی، نو قانون وقت، جج د زمانې، جج د عدالت دا په دې خبره باندې نشي مجبورولی. لہذا بوډۍ ابۍ ستا کیس خارج شو او ستا بچی په دې راضي نه دی، لہذا ستا بچی به تاله په 24 ګنټو کې 15 منټه هم نه درکوي. او خیال ساته چېرته خپل بچي حق تلفي ونه کړي، ځکه دا نوجوان دی، 18 کاله دی او دته با اختیاره دی. هر چې بوډۍ ابۍ تا دا سوال وکړو، اعتراض وکړو چې تا دا سپي له وخت ورکوي، نو د سپو او د زناورو په موږ باندې حقوق دي، دا بې زبانه دي. او زمونږ د ملک قانون دی چې چا سپی وساتلو، چا زناور وساتو، نو د هغې د ټولو حقوقو به دا خیال ساتیږي نه، دا به عدالت ته ځي. دا د انګریزانو د عدالت فیصلې دي چې کوم دپاره شپه ورځ موږ لګیا یو چې زما بچی انګریزي زده کړي دغه ملک ته لاړ شي، او په موږ فخر کوو په علاقه کې هغه سړی معزز شمارلی کېږي چې د چا بچي یا خاندان یا خپل خپلوان په امریکه کې وخت تېروي. نو لہذا عزتمندو لږ شان سوچ وکړو. دا واقعه زموږ او ستاسو دپاره عبرت، زموږ چې پلار څومره بوډا کېږي، مور څومره بوډۍ کېږي، د انسان عزت سره هم پیار محبت سره هم هغه شان نورم زیاتېږي. ټیک ده، داسې نوجوانان ظالمان په پاکستان کې هم شته، داسې نه چې دا د هغه ملک صرف واقعات دي، دلته د دین هم زیات شته. لږ مور او پلار سره مینه محبت پکار دی.